په 5 اګست باندې ما د سهار نه تر ماښامه پورې ډیوټي وکړه. 7 بجې بیا دوکان نه راووتم. خپل نیک ته مې وویل چې یاره زه ځمه که نه چوټۍ ټایم شو. بیا راووتم څه ملګرو راته کال کړی چې ما ته میډیسن راوړه. 2-3 کسان هغوی ته میډیسن راوړه. په لاره ایسار شومه لږ خامخا لږ ایسارېدم که نه. بیا تقریبا 7 بجې زه دوکان نه وتم. مونځ مې پکې وکړو. 2 ځایه مونځ رالو، روټۍ پکې راله. نو 11 بجو ته ټایم رالو. نو موټروی سره انټرچینج سره نږدې احسان الله پمپ دی، هغه نه مې موټرسایکل کې پټرول واچولو. واپس چې تلمه نو کور ته راتلمه. کور ته مې کال وکړو، مې لږ لیټ یم خو زه درځم که نه. بیا مې هلته روټۍ موټۍ وکړو، نو لږ ټایم واوړېدو هلته. نو 11 بجې وې تقریبا چې واپسۍ کې راتلم. نو دغلته د کیمخان کاکا کورونه مانیری چوک دغې نه چې لږ راوړېدم، نو دغلته څه کسان راته مخې ته شو، ما ته یې ودرېږه. بیا ما ورسره معمولي خپل لاس هغه خپل دغه مې کولو که نه. نو هغه یو هغه سره ویګو ګاډی سپین ګاډی سپین کلر کې ای ما باندې راواچولو. ما ته یې ویل چې ودرېږه. زما ورته که څه خدمت یې وایه بس تاسو هم روان یې، زه هم روان یم، خدمت وایه که نه. خو رای باوجود ما باندې ګاډی راواچولو، ما باندې ګزارونه وکړو، ما نه موټرسایکل واغشتو او موبایل یې رانه واغشتو، نغد یې رانه واغشتې، ګړۍ وه راسره واچ که نه لاس باندې، هغه هم نشته دی. زه یې بېهوشه کړی وم. 3-4 ورځې زه غیب وم نه وم که نه. بیا چېرته یې غورځولی وم، زه خو په ځان نه پوهېدم. دومره پته راته نه وه لګېدلې، په دې وجه چې هلته زه بېهوشه وم که نه. زیاتره ما نشه مشه څه کړي نه وه. ای په وجه باندې نشه ما باندې ډېره زیاته ښتې وه. زه هېڅ په پته باندې نه یم پوه شوی. خو زما نه چا سره څه داسې څه تنازع چا سره شته دی، نه څه سوز یا نشته دی که نه. خو هېڅ چا سره مې نه دی کړی، نه چا سره شته دی که نه. خو هېڅ په پته باندې نه پوهېږو چې څه وجوهات کیدی شي. نه چې دا تاسو باندې څنګه دی راغله که نه، نو تاسو سره څه زور زبردستي وکړه ځکه ګزار وکړو در باندې. زه ودرېدم ورته، نو یو کس هغه کولو که دروازه کولو که زه یې وروسته ګرېوان نه ونیوم. ما لاس داسې تاو کړو، زه کوږ شوم موټرسایکل نه. ما ورسره معمولي غوندې زور وکړو، هغه مې تاو کړو، ما دیکه ورکړه، داسې مې ځان نه سیټ ته کړو. زه موټرسایکل باندې کېناستم، ما ځان رایستو راغی نه، وروسته را باندې نورو کسانو ګزارونه وکړو په تماشو باندې. تاسو چې کوم کس وویست هغه بیا څه اواز کولو؟ هغه اواز وکړو چې کس ولې که نه، بس ویلې نه بل کس ولا بیا څه وویل؟ هغه دومره پوه شوم چې هغه بس ویل چې صبر وکړه که نه، بس ګاډي ته یې وخېجولم. بیا سپری مې نشه مشه یې راکړه او بس بیا نه یم پوه شوی. دا څه د شپې 11 بجې په 5 اګست باندې راغلي وه. 11 بجې واپسې ته بیا د کوم ځای کې غورځولې بیا بیا ته چا اوچت کړی هلته نه هسپتال ته بیا؟ زه نامعلومه کس و، یو بابا و، الله پاک دې ورسره ښه وکړي. هغه ما سره ډېر احسان کړی، خو هغه وویل چې ما تا سره نه دی کړی، بس ما ځان سره کړی دی او نه څه نمبر در کوم نه څه کانټیکټ نمبر در کوم. او بس ما هم دعاګانو کې یاد ساتو، بس چې ما څه زما نه کېده هغه مې سره وکړو او باقي کور ته مې رسولې. ګیټ سره یې بل رشکې والا ته وویل چې دې کوز کوه، ما سره خپله زنانه دي او هغه رانه لاړو او رشکې والا ته وویل چې یاره ته دې خپل ګیټ سره کوز کړه. هلته مې د رور کور و شیخ مالتون ټاون کې، بس هلته یې کوز کړم. خو وروڼه راپسې دلته کلي کې ګرځېده او زه هلته کې وم که نه. بیا مې دوی ته څه دغه باندې کال وکړو، بیا دوی هلته راله، زه یې راوړم. د دوی څه پهچان ته کولی شي؟ نه که نه پهچان نه کېږي، صرف دغه وجوهات دي چې پهچان نه کېږي. ماسکونه یې اچولي او بالکل تور ماسک یې اچولی او صرف سترګې ښکارېدې، باقي هېڅ هم نه. دا راته ووایه چې په دغه ورځ تا وایي تنها غشتې وه، نو دا تنها چې دې واغشته اینه پس ته بیا کور ته ډایرکټ راغلې که نه بل خوا ته ډایرکټ؟ نه تنها مې مغشتې وه او ما سره خپل هم لکه پیسې وې، خو لکه مونږ داسې زیات مو ځان نه شو کړی که نه، نه شو کېدو. خو ما په دغه باندې څه چک مې کوم را سره و، خو هغه ما اے ټي ایم زه نه استعمالوم که نه، په دغه وجه چې هغې ډېر زیات دغه دي که نه، اے ټي ایم نه سړی وشي چک سړي ته ورکړه بس خبره ختم شي. چک مې را سره و، خو نور څه داسې نقدیت صرف دغه 10-11-12 هزار روپۍ سیوا نه وي. دغه در سره څه پیغام لرې عوامو خلکو ته، څه پیغام لري؟ بس دا کوو چې یاره د وخته ټایم په ټایم باندې خپل کور ته راتله پکار دي، په خپله احتیاط کول پکار دي. بل ته بیا دا نه شي ویلی یاره چې تا بې احتیاطي کړي، خپل احتیاط پکار دي، په ټایم باندې کور ته راتله پکار دي. دا لاس یې مات کړی، نور څه تشدد یې نه بس په سر باندې مې یو ګزار خوړلی، دا لاس مې کرک شوی مات شوی دی که نه، بل څه داسې څه نشته. څه اپیل کوي حکومت نه اوس؟ بس حکومت نه هم اپیل کړی دی او هغوی غریبانان هم لګیا دي، کوشش کوي او ډېر زیات کوشش یې کړی دی او کوي هم لګیا دي. او زه یم چې کوشش وکړی چې یوازې زما مسله نه ده، زما خو راله او تېره شوه. او زه یم چې نور داسې ملګري، نور داسې مسلمانان په نورو باندې دا را نه شي که نه، مونږ باندې خو راله او تېره شوه. خو مونږ وایو چې د نورو دې لږ احتیاط وکړی شي او محفوظ دي شي که نه.